یقین وکړه سینیټر مشتاق احمد صاحب د دې وخت سلطان صلاح الدین ایوبي دی. د ټول دنیا د هیومنست چې کوم دي کنه دا ځان ته چې انسانیت پسند وي زموږ په اړه کې د انسانیت درد پروت دی او هر ټیم د هیومنیټي چغې وایي او نن چپ ناست دي. دا ټول راټول کې قسم په خدای کوي سینیټر مشتاق احمد صاحب د خپلو ویښته برابرې ګڼم دا ټول داسې منافقت کوي. سینیټر مشتاق احمد صاحب هغه بهادر ځوان د پښتني خاورې هغه هیرو دی چې په دې پاکستان کې ګډ کې د غزا لپاره چغې پورته کړې د پښتنو لپاره د پاکستان کې چغې پورته کړې. یو پیری په غزا کې د غزا لپاره مارچ کوو په اسلام آباد کې یو پولیس ورله پیغور ورکړو چې ته دونه نه ریل د غزا ته لاړ شه. نو هغه پولیس ته د ما دا خبره کورسي هغه نن د غزا ته هم لاړو او هلته ګرفتار هم شو. د امت مسلمه لپاره ځان قربان کو د انسانیت لپاره ځان قربان کو سفرونه وکړل لږې تندې تېرې کړې ځان یې غزا ته ورسو. د اسرائیل د پوج طرف نه ګرفتار شوی دی او هغه اسرائیل چې کوم په مسلمانانو فلسطین باندې ظلمونه وکړل تر دې پورې چې دا کم سموت لوټېلا دا ریلی دا کم 50 ملکونو د انسانیت پسند خلک پکې ناست دي دوی هم ګرفتارۍ شروع کړي دي. حالانکه دا د امن سفیران دي دوی جنګ لیدلی لیدلی دوی امن لیدلی دي دوی اواز چتول لیدلی دي دوی ته چې کوم دي خبر وي د دوی نه اسرائیل د هیڅ نقصان نو خو دا دونه شرپسند دی دا ملک او دې باوجود هم بعضې ملکونه سپورټ کوي لګیا دي او هغه ملکونه تاسو ته پته لګي په کمنټ کې راته ولیکئ چې کوم ملکونه دي او مسلمان ملکونه دي. ډېر د افسوس او د شرم خبره ده یار.